د مکې مکرمې او د مدینې منورې په دې لاره کې یوه زنانه پاتې کېده، هغې ته به یې ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه، مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر تله که نه، د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله. د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورغلو او دې بوډۍ ته یې وویل مورې مسافر یو زموږ میلمستیا وکړه، موږ د خوراک څښاک څه شی راکړه، وږي یو، مسافر یو. ام معبد دې بوډۍ ښځې ورته وویل یاره زما خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکړمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې کو پی هغه راکړه به وڅکو. هغې ورته وي وی هلکه نوجوانه پی راکړم نن نشته بیزي تلي سارا ته. نو چې نبی علیه السلام داسې وکتل که نه، نو یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه، ناجوړه وه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه راله پی واخله که نه. هغې ورته وی بچیا دا خو ناجوړه ده، تا په د کمزوري ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شوي د هغې سره تلی نه شي، او بل وچه هم د پی پکې نشته، د سلنګه خو نه ده، نو ناجوړ هم ده وچه هم ده، په دې کې پی د کم طرفه دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلمه. د ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې داسې نانجانه دي، پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه کو اخیستی شي ترې واخله ترې. هغه په خندا شوه که ته ترې اخیستی شي نو واخله ترې، دا خو ناجوړه ده، وچه ده. نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وایو 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به دې پی وڅکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو. نبی علیه السلام هغې لوښي ته لاس کو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبی علیه السلام مبارک لاس ورسي، نو په دې غولان چې نبی علیه السلام لاس والې شروع کړه که نه، غولان زده پویو ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه، شخون وهلې هم شروع کړه. دا ساری چې ناجوړې دی شخون نه کوي که نه، دا ناجوړه وه، نو هغې زر زر شخون شروع کړه، غولان زې د پویو ډکه کړه. نبی علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته یې ویل ته ترې پی وڅکه، هغې لوښی په سر راوړو مړه شوه ترې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته ترې هم وڅکه، هغه ترې هم مړ شو، 2 ملګري ورسره نور هغه ترې هم ماړه شو، او په آخر کې نبی علیه السلام چې لوښی په سر راوړو په خپله ترې مړ شو. دا خو 4-5 تنه وو که نه، په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو. ام معبد له یې نور پی ورکړو، ویې مورې دا کېږده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبی علیه الصلاة والسلام ته سوال مینت وکړو وی تاسو زمونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده که نه دا خو عجیبه نوجوان دی، وی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلې مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو، نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بیزې راوشړلې، چې ګډې بیزې راوشړلې، ګوري اوس لوښی د پویو ډک پروت دی. ای ام معبدو دا پوی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي؟ د هغه دا مطلب و چې د مسافرو سره به په لاره تلو پوی به و چې دلته یې دې سره ایښي، وایي دا پوی کوم ځای و؟ نو هغې ورته وایي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي، دا خو دې کړي دي. وایي دا ته څه وایي؟ اوس چې بیزې ته یې وکتل بیزه ناجوړه نه ده، بیزه روغه رمټه ولاړه ده او غولان زې د پویو ډکه ده بیا. نو هغې ورته وایي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دې څه دي؟ بیزه هم جوړه شوې ده، غولان زې هم د پویو ډکه ده، لوښي هم د پویو ډک پراته دي، دا څه قصه ده؟ ام معبد ورته ووي یو نوجوان هلک و، دلته میلمستیا له راغلو، زمونږ کور کې هېڅ شی نه و، او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووهو بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی، غولان چې بیا هم د پیو ډکه ده.
خاوني ورته وي د دغه الک براته لک صفت بیان نه کیسه خلیه راته بیان کړه د شکل او صورت نسنګ جوړو دا څنګه لکو ام معبد ورته د نبی رسول الله خلیه ذکر کړه چې داسې الک ته داسې شکل او صورت دی ابو معبد پوشو وی کو الله من خطا کی کنا دا هغه د مکی د قریشی خاندان هغه الک ته د پیغمبري دعوت چې کړی دا ظالم ته اشاره ستانه لارو تا اشاره ما ورته ډیر وی خو هغه ماته چې مونږ ته لار پراته د مونږ زو دام هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا ما هغه الک ته چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به په ایمان راوړم ام معبد مسلمانه شوله او خاون هم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړو اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته او ما به جړلو جړل می با چې نبی رسول الله په مدینه ته روغتلې کو روغتنه نه تلې او زما بابا به سره روغتلې او کنه به تلې زکه چې د کور وتی دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هیڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی رسول الله په کومه مخه لاړو په کور کې بناسته ما جړل می با خپه به ما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو आवाज کېږي او سوکینی نه आवाज راځي خو आवाज کوون کې سوکینی نه आवाज څه دی आवाज دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې مکی والو ستاسو د لاس نه وتی دي تللی دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابو بکر راځه نن یو خبره کو ابو بکر رضی الله تعالی ته څه خبره کو زه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به مالا یو نیکی راکای ته مالا یو نیکی راکای او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي ابو بکر رضی الله تعالی ته فرمایلی بی عمر وای راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زمانه به یو نیکي اخلي او ماله د ټول ژوند نیک اعمال لا کوي وایه راته عمره څه خبره ده عمر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابو بکره تا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم هجرت کړی دی کنه هغه د هجرت ثواب مال راکا او زما ټول نیک اعمال ته واله ابو بکر رضی الله تعالی ته فرمایل عمر دا سودا نشي کېدی عمر دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم درکولی نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې आवाज کېدو وی کم چې ورسره ملګری دی هغه کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر